بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کوم ملګري چې دلته راغلي دي زه ورته سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله ستاسو دا جذبه چې ما کوم ولیدله که نه نو دا قابل دید ده. تاسو په دې شارټ ټایم کې دومره مضبوط او مزیدار پروګرام را جوړ کو نو زه ستاسو د ټول د دې علاقې چې کوم ټیم دی کوم چې پکې منډې تړلې هلې ځلې کړي دي زه د هغې ټولو شکریا ادا کوم او ستاسو د جذبې ته سلام کوم چې تاسو سره د خان صاحب څخه کومه مینه تاسو ظاهره کړله نو زه ستاسو د جذبې ته په دواړو لاسو سلام کوم. ملګرو ټیم کم دی چونکې مونږ لږ لیټ راغلو هلته څه مسلې وې د هغې په وجه باندې لیټ شو نو ستاسو نه معذرت کوو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د الیکشن دوران دی تاسو ته به هر قسم خلک راځي څوک به په مذهبي جامه کې او څوک به د علاقې په جامه کې خو زه تاسو ته دا یو وایم چې نن تاسو که وګورئ نو زمونږ په باجوړ کې کوم مذهبي پارټیانې چې دي هغې تاسو ته پته ده چې تاسو له کوم خلک سلیکټ کړی دی هغې ته موږ د باجوړ په ژبه کې د ګټو خانان وایو. د ګټو خانان خو به تاسو پیژنئ که نه یو د ناوګۍ د ګټو خان دی او بل د نوي کلي د ګټو خان دی. دا یو خبره درته کومه چې ګورې د دې دا خبره یاده ساتئ چې خپل سیټ د صوبایي سیټ چې کوم دی که نه دا ګورې تاسو تش څادر ونه لېږئ بیا به ستاسو هلته د باجوړ په سیټ باندې تش څادر پروت وي ستاسو د خبرې ځای به نه وي. ستاسو به زما د خبرې په مطلب باندې پوه شوي دې خلکو دغه سړی د ماموندو د حلقې نه لېږلی او بیا دا 4-5 کاله چې کوم و نو هغه سیټ بلکل خاموشه پاتې شوی و. نو تاسو مهرباني کوئ چې دغه سیټ به خالي نه پرېږدئ. تاسو ته دې یاد وي زمونږ ریحان صاحب چې کوم دی دا خو موږ د مذهب په کار باندې نه استعمالو خو شکر الحمدلله دا حافظ قرآن دی. دا یو خبره تاسو یاد وساتئ دا زمونږ حافظ قرآن دی. دا د دې علاقې د مسایلو نه خبر دی. شکر الحمدلله یو ایجوکیټډ دی یو تعلیم یافته دی. نو تاسو چې داسې خلک اسمبلۍ ته ولېږئ ستاسو د حقوقو دپاره به هلته جنګ کوي ستاسو حقونه به هلته غواړي او شکر الحمدلله که د دسه سیټ وو که د دسه سیټ نه و د باجوړ د حقوقو دپاره د جنګ کړی دی دا به جنګ کویم او انشاءالله تاسو په 8 فروری باندې چې کوم الیکشن را روان دی نو تاسو به ریحان صاحب چې انتخابي نښه یې نلکه ده نلکه به په 8 تاریخ باندې یاد ساتئ او دغه نلکې ته به مهر ووئ د باجوړ په آبادۍ کې د باجوړ په ترقۍ کې د باجوړ په سوکالۍ کې د باجوړ په امن کې به تاسو خپل کردار ادا کوئ خپل حصه به پکې اچوئ او دا ریحان صاحب به تاسو کامیابوئ. بله ملګرو زمونږ په انې کې چې کومه ده نو دا د غټ غټ مافیا سره مقابله ده. زمونږ ریحان صاحب هم په انې کې مقابلې ته ولاړ دی چونکې دا سیټ چې کوم دی دا به موږ سپیشلی خان صاحب ته ډالۍ کوو او د دې په وجه به خان صاحب د جیل نه راوځي او انشاءالله دا به موږ د خلکو ته ښیوم چې په خان صاحب باندې کوم 200 اف آی آر شوي دي دا ټولې دروغجنې دي دا ټولې فیک دي دا ټولې یو منصوبه ده یو سازش دی. نو په انې کې به هم تاسو چیرمن ریحان صاحب ته اوټ ورکوئ چونکې تاسو ته پته ده چې د ټکټونو لږ غلط تقسیم شوی دی نو په دغه وجه باندې زمونږ د پی ټي آی 2 کینډیډیټ دي خو دواړو ته به زه ریکویسټ کوم چې دواړو کې به یو قرباني ورکوئ هغه که هغه یو دی هغه که دا یو دی ځکه چې دا سیټه موږ خان صاحب ته سپیشلی د باجوړ نه ډالۍ کوو نو یا به قرباني هغه ورکوي یا به دا ورکوي ګنې درېیمه قرباني زموږ څه چې کومه ده دا به د سیټ په بایللو په شکل کې وي او انشاءالله دا سیټ چې کوم دی دا موږ په یو قیمت باندې هم د لاسه ورکول نه غواړو. نو زه چیرمن صاحب ته او زه به نوم یاد کړم د پارټۍ کوم صدر چې دی ګلظفر خان
چې مهرباني وکئ یو بل ته اوږه ښکته کئ د یو بل له ورشئ کښېنئ دا ورکر هم ستاسو ورکر دی او دا ورکر هم دغه اتفاق غواړي تاسو په دې کښېنئ یو بل ته اوږه ښکته کئ په دې باندې ستاسو عزت کمیږي نه په دې باندې ستاسو عزت سیوا کیږي زمونږ د ورکر هم دا خوښه ده چې منګه په شریکه باندې کمپین وکړو منګ په شریکه باندې په ان کې ودرېږو منګ په شریکه باندې د ان 8 سیټ چې کوم دی دا منګه خان صاحب ته ډالۍ کو نو تاسو مهرباني وکئ تاسو یو پلیټ فارم ته راشئ تاسو کښېنئ تاسو د خپل حسد او انا چې کومه ده دا تاسو یو سیټ ته کوئ تاسو د پارټۍ د ورکر جذباتو ته وګورئ احساساتو ته وګورئ تاسو یو ځای ته راشئ او یوه فیصله وکئ چې موږ هم یو ځای شو او په یو لاس باندې د ان ای سیټ چې کوم دی دا موږ خان صاحب ته ډالۍ کو په دې کې زموږ مقابله چې کومه ده نو انشاءالله هیڅوک نشي کولی د ان ای سیټ چې کوم دی انشاءالله هغه به تاسو د ریحان زیب صاحب په شکل کې خان صاحب ته ډالۍ کوئ او دا به زموږ څه واده کوئ دلته چې دا کوم ملګري راغلي دي دا به په 8 فروری باندې زموږ د دواړو حلقو نښه چې کومه ده دا زموږ نلکه ده نلکه چې کومه ده کومې اوبه راوځي اوبه چې کوم دی نو دا ژوند دی اوبه چې کوم دی نو دا سوکالي ده اوبه چې کوم دی نو دا امن دی اوبه چې کوم دی نو دا د علاقې آبادي ده تاسو ته بیا پته لګېدلي او زه به دا یو خبره تاسو ته دا وکړم چې په ان ای سیټ باندې کوم یو سړی ولاړ دی تاسو ته به پته وي که تاسو هلته لاړ شئ تاسو معاینه وکئ وګرځئ نو نن هم په هغه ځای کې خلک په خرو باندې اوبه راوړي د 40 سالو نه برسر اقتدار دي کله په سینټ کې کله په قومي اسمبلی کې کله پکې منسټر شي کله پکې سیکرټري شي کله پکې گورنر شي خو خپل علاقې ناوګۍ ته چې تاسو وګورئ نو هغه د اوبو د لاسه وچه ده د هغه خلک د هغه ماشومان اوس هم اوبه چې کومه دی نو دا په خرو باندې راوړي دا په سرونو باندې راوړي نو دغه خبره به تاسو یاد ساتئ ستاسو د ټولو ملګرو دې ځای ته د راتګ او موږ له دومره د عزت راکولو یو جهان مننه مشر به راځي او به ستاسو څخه په تفصیلي خبرې کوي ډېره مهرباني